کله چې هم د کال اخیری میاشت شروع شي نو په ټوله پښتونخوا کې د یخو هواګانو راج په جوبن کې شي. داسې حال کې بیا خلک د ګرم لباس سره ګرمو خوراکونو ته هم توجه شي ځکه چې دغه یخ موسم مقابله صرف په دغه ګرمو خوراکونو ممکن وي. کله چې د اور په تپ په ګرمه شګه کې کلپندي مونږپلي پخېږي نو دغه خوشبویاني بیا د انسان قدمونه ودروي ځکه چې هر انسان د مونږپلو خوراک ډېر په مینه کوي. کله چې د ملګرو محفل وي او یا تنهایی وي نو د مونږپلي خوراک یوه لویه مشغوله ګڼل کېږي. دا د دې وجې نه خوښېږي چې د یخنۍ موسم دی او ګرم دی. د ګرمۍ د وجې دا خلک دغه شی خوښوي. ډرای فروټ خوړل سبا ډېر ای لیول کې روان دي او نینګه هم ښه تیزه روانه ده. په ټولو ډرای فروټو کې ممپلي ارزان دي. نور بادام شو، کاجو شو، پسته شو، د دې نه ډېر زیات ریټونه دې سیوا دي. ممپلي یو هر سړی خوښوي، یو په هر ځای کې میلاویږي او یو د دې یخنۍ د وجې ممپلي ډېر استعمالیږي زمونږ. ممپلي د صحت دپاره ډېر ښه شی دی. موږ په بیټک کې د شپې د ملګرو سره ممپلي خورو او ممپلي نه خوندونه اخلو او ارزان هم دي. په دې وخت خلک دې وجه باندې خلک زیات خوښوي. ریټ هم مناسب ریټ دی. مونږپلي د یخنۍ په موسم کې د عوامي سوغاتو په تور پیژندل کېږي او زیاتره خلک یې هم په خپله خوري او هم یې خپلو خپلوانو ته د ډالو په توګه لیږي. د یخنۍ مشهورو سوغاتو کې مونږپلي ته ځانګړی مقام حاصل دی. د خاص پیدې او د کم قیمت له وجې په یخه یخنۍ کې د دې په خرڅ کې ډېر زیاتوالی مخې ته راځي. په ملک دننه د مهنګایۍ لیر له وجې سږ کال د مونږپلي په قیمت کې هم 100 روپۍ اضافه شوې ده کوم چې د 180 نه تر 200 روپو پورې په کیلو خرڅېږي. ځایي خلکو غوښتنه کړې ده چې د خوراکي شیانو قیمتونه دي کنټرول کړي شي چې د هر موسم په ښه شان مقابله وشي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکند.